بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام با خبره پښتونخوا سره زستا کوربا شهاب الدین هیله لرو چې روغ جوړ او خوشاله وي. پروګرام با خبره پښتونخوا تاسو د اف ام 99.4 او اف ام 96 نه نیغ پنی غوري او دا پروګرام دا ټیم تاسو د فیسبوک په پیج باندې نیغ پنی غوري هم. فیسبوک پیج ته بلار شي سونو پښتونخوا به ولیکي او دا ټیم به زموږ دا پروګرام تاسو نیغ پنی غوري هم. زمون پروګرام په خبره پښتونخوا کې مونږه په تازه ترين صورتحال باندې خبري اترې کوو او د ملک په سوکالۍ په ترقۍ او د امن د پاره چې کم کوششونه په غیبانې تاسو سره خبري اترې کوو او ورسره د حکومت یا د ادارو کارکردګي په دغه بیلابیلو موضوعات باندې وخت په وخت مونږ تاسو مخې ته حاضرېږو. نن چې مونږه د کم موضوع سره حاضر یو تاسو په مخ کې اغا د پاکستان په عالمي سطح باندې سفارتکاری او بیا د امن د پاره حکمت عملی بهترین حکمت عملی یعنی پاکستان چې کم په بین الاقوامی تور باندې په عالمي سطح باندې کوم سفارتکاری وکړل او کوم کامیابیانې حاصل کړلې پاغه کې نه صرف د پاکستان بلکې ټول عالم چې کوم دی نو هغه پاکستان ته خراج تحسین پیش کړي. د پاکستان فیلډ مارشل عاصم منیر چې په دې لړ کې کم کارکردګي کم د معیشت مضبوطولو لپاره کم سفارتکاری کم چې کم دینو اغي د امن او سوکالۍ لپاره کم قدمونه اوچت کړل نن هغه په پوره دنیا کې صرف حکومتونه نه بلکې د مختلف ملکونو اوسیدونکو هغه نن یو आवाज لګي شکریا عاصم منیر شکریا پاکستان او داغي وجه ده چې موږ تاسو ګورو چې چرته څوک د امن لپاره کوششونه کوي نو د هغې ستاینه کیږي خو که فرض کړ چرته جنګونه کیږي نو د هغه خلکو ستاینه نه کیږي. خو دا واحد کس دی پاکستان فیلډ مارشل عاصم منیر چې که جنګ کوي هم د تعریف کیږي او که د امن لپاره کوششونه کوي نو هم د هغې تعریف کیږي. او هغه څنګه لکه موږ تاسو وکتل چې څنګه بهارت د پاکستان خلاف جارحیت وکړو او هغه چې کوم دینو د پاکستان کې دراندازي وکړه نو پاکستان خپ آرام باندې ناسو سو رزي د پاکستان اوسیدونکو د پاکستان سیاسي ګوندونو یو مطالبه وا چې پاکستان لپاره دی چې مضبوط گزار وکي په بهارت کې او غیلا د دغه دراندازي او د دغه جارحیت د دغه دهشتګردۍ یو دندان شکس غاخ ماتون کې جواب هغې ته ورکړی شي. د پاکستان فیلډ مارشل عسکري قیادت هغې ډیر په سوچ سمج سره او ډیر د عقلمندۍ نه کار واغستو او کله چې هغې هغه گزار وکړو او هغې ته هغه جواب ورکړو نو پوره دنیا د هغې معترف شوله. د هغې چې کوم جازونه وغورځول د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې الته کې فیلډ مارشل عاصم منیر ته خراج تحسین پیش کو او هغه وی چې د پاکستان فیلډ مارشل یو بهادر سړی دی داغه بهادری په پورا دنیا کې یادېږي. نو زما مطلب دا دی چې کله هغه جنگ وکړو نو بیا پورا نړۍ داغي دغه جنگ تعریف هم وکړو او وی چې بالکل دا د پاکستان عسکري قیادت د پاکستان فیلډ مارشل عاصم منیر بر وخت فیصله او دا ډیره زبردسته فیصله و. صرف دغه نه بیا چې مونږ وکتل افغانستان کې د افغانستان د طرف نه په پاکستان کې دهشتګردي او دغه دهشتګردۍ کاروایانو چې څومره کاروایانې بکېدلې او په هغې کې به کم کسان ملوثو نو موږ تاسو وکتل چې تر نن ورځې پورې هغه کسان چې د هغې ټریننګونه د هغې تربیتونه د هغې مراکز د هغه خلکو د هغې په افغانستان کې د طالبان رژیم په سرپرستۍ کې دغه خلک هلته ناست او په پاکستان کې کاروایانې کولې. په ماسکو کې یو اجلاس وشو په روس کې چې پای کې روس پاکستان چین هغې حصه واخیستله او په هغې کې افغانستان هم موجود و او هغې ته ویلی شو چې ستاسو په ملک کې چې کوم مراکز موجود دي
نو د دغه مراکزو خلاف کاروایی وکړي او صرف دا په زبانی تور باندې ونه شو، هغې ته ثبوتونه ورکړل او هغې کې دا خبره مو شوه چې که فرض که تاسو د دغه خلکو خلاف کاروایی نه کوئ نو بیا موږ مجبور یو چې په خپله کاروایی وکړو. بیا موږ تاسو وکتل چې اپریشن غضب للحق په نتیجه کې کمی کاروایانې وشولې، کمی کامیاب کاروایانې وشولې، کم مراکز وشتلی شو، د دغه دهشتګرد مراکزو خلاف چې کمی کاروایانې وشوې، نو د دغه جنګ یو ځل بیا په پوره دنیا کې د فیلډ مارشل عاصم منیر ستاینه شروع شوله او تر نن ورځې پورې د هغې ته دغه خراجي تحسین پیش کیږي چې دا پاکستان عسکري قوت چې په افغانستان کې د دغه دهشتګردو خلاف کمی کاروایانې کوي د حق په جانب دي او دا د پاکستان د طرف نه د امن دپاره کوششونه دي. نو زما د وینا مطلب دا دی چې د پاکستان فیلډ مارشل عاصم منیر ته یو طرف ته که د امن کوششونه په هغې خراجي تحسین پیش کیږي چې د امن دپاره کم کوششونه د پاکستان فیلډ مارشل، د پاکستان وزیر اعظم میاں شهباز شریف، د پاکستان نائب وزیر اعظم وزیر خارجه محمد اسحاق ډار هغې کم کوششونه وکړل. دغه کوششونه زموږ او ستاسو مخې ته دي چې پوره دنیا په دې سوچ کې وه، په دې سرګردانه وه، پریشانی وه چې خدای مکه دریم عالمي جنگ شروع کېدو والی دی. خو د پاکستان سیاسی قیادت، عسکري قیادت، فیلډ مارشل عاصم منیر په سربراهۍ کې، په مشرۍ کې هغه یو موټی شو او بیا پوره دنیا ته هغې یو پیغام ورکو او هغې دغه جنگ د ایران او د امریکې په منځ کې په ودرولو کې کامیاب شو او د دغې وجې نه چې پاکستان کې صرف نه په ایران کې نه په امریکا کې نه بلکې په پوره دنیا کې د پوره دنیا خلکو ته چې کم خوشحالۍ زیری میلاو شو په هغې باندې پاکستان قیادت ته، فیلډ مارشل عاصم منیر ته خراجي تحسین پیش شو، تر نن ورځې پورې پیش کیږي. ځکه چې دغه نه صرف د یو دوه ملکونو په منځ کې د جنگ بندولو بلکې دا په عالمي سطح باندې په پوره خطه کې، په مشرق وسطا کې دغه پریشانی، دغه امن راوستلو دپاره پوره کوششونه. نو موږ او تاسو وکتل چې دغه کوششونه دا روان دي، دا جاری دي. اوس کم مذاکراتو دپاره لکه چې نه صرف دا وشوله چې پاکستان دغه دوه قوتونو په منځ کې، عالمي قوتونو په منځ کې جنگ ودراو او عرضي طور باندې جنگ بندي وشوله، بلکې هغې په دې کې هم کامیاب شو چې دغه قوتونه په اسلام آباد کې د مذاکراتو په ټیبل باندې کېنول او هغې مذاکراتو ته د حالانکې د پاکستان دشمنانو او خصوصاً بهارت مودي سرکار چې کومه پروپاګانډې کولې چې دا جاز چې کوم دی نو واپس شو د امریکې او هغه نه راځي مذاکراتو ته، د پاکستان اهلیت نشته او پاکستان په وینا باندې دا ملکونه دلته په مذاکراتو ته نه کینی. خو موږ او تاسو وکتل چې د امریکې وفد، د امریکې د نایب صدر جی ډي وینس په قیادت کې او داسې د ایران وفد د هغې د پارلیمنت سپیکر محمد باقر قالیباف په قیادت کې د هغې وزیر خارجه عراقچي هغه چې کوم دی نو عباس عراقچي او ډیر مضبوط وفد د امریکې او د ایران راغی او دلته هغه مذاکرات وشو او د دغې مذاکرات دویم دور هم چې کوم دی نو د ګل په ورځ باندې کېدو والی دی. زموږ سره د ټلیفون په لیکه باندې موجود دی سابقه صوبایي وزیر د پاکستان پیپلز پارټي مرکزي رهنما ضیاء الله افریدي صاحب. د هغې سره خبرې اترې به کوو. ضیاء الله صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاب بھائی خیریت دی؟ ضیاء الله صاحب په پروګرام کې ته هرکلی وایو، په خیر راغلی او بس رانه د ریډار نه ما خوښ شوی وی دا ښه دی چې رالی. زما خو شوق دا چې تاسو را سره مخامخ کورسۍ کې په سټوډیو کې کېنئ، خو زما خیال تاسو د پېښور نه بار وئ. جی بالکل شاب بھائی ډېره مزه به یې کړی خو بس معذرت سره. ډېره مننه جی، ډېره مننه. بس مونږ ضیاء الله افریدي صاحب د پاکستان چې کم سفارتي کردار ادا کو، کم د امن دپاره کم کوششونه وکړل
او په دې کې به خصوصا د پاکستان فیلډ مارشل عاصم منیر داغه کم کوششونه نو څه ګڼئ دغه ته زمونږ په پاکستان کې او د پوره دنیا ته سر ډیر زیات اوچت نشو؟ شاب بھائی ډیره مهرباني، ډیر ښکلی ټاپک ته کړو او ډیره ښه خبره دی وکړه. دا کم چې کوم په دې سو میاشتې مخکې زمون همسایه ملک او د امریکای او د اسرائیل چې کوم جنگ شروع شو، دا صرف په دې خطه نه جی دا په ټول دنیا ډیر خراب اثر پریوتو، او که خدا نه خواسته دا نورو ګرځي نو دا به معاشي تور باندې دنیا تقریبا ډیر د تباہی په طرف روانه وه. خو کم کردار چې پاکستان او خاص طور پر زمون سی ڈی ایف جنرل سید عاصم منیر صاحب ادا کو، نو زما په خیال د ټولي دنیا بوته لګیا د دنیا متعارف هم دي او د دې ته د امن دایي لکه دمره سیلیت پکې د خپل ځان دنیا ته وخولو چې صرف زه د جنگ د فوجي قیادت به تور فوجي کمانډر د جنگ ماهر نیم بلکې د امن هم ماهر یم. بالکل الله دمره غور کړی دی چې هغه لکه یو طرف ته د څو میاشتې مخکې د انډیا له چې کوم د په قیادت کې په ګنټو کې شکست ورکړو، دنیا ته ثابته کړه چې دا د جنگ یو ماهر شخصیت دی. وسره اوس په دې چې کوم د امن دایي په هغه باندې د کوم کردار ادا کو ایز میډیټر، نو دا هم ثابته کړه چې زه وسره د امنم دایي د امن قیادت هم کولی شم په خطه کې. نو د جرنیل صاحب دا کم کوششونه، دا کم بطوري لکه سفارتکاری او پیغام رسانی د دوه ملکونو په منځ کې چې کم وکړه، نو دنیا وته زما په خیال د امن دایي په تور باندې چې خطاب ورکړی شي. او د دې نه علاوه جی تاسو خپل خبره کوئ لکه دمره بهترین سفارتکاری دا هوګه چې د ټول خطي بلکې د دنیا تیسری جنگیزم شروع کېدو والو داسې خطرات هم په خطه باندې. نو جرنیل صاحب چې کم سوچ، کم فکر، کم سفارتکاری، کم مهارت د جنگجو په تور هم ثابت کړل دنیا ته او د امن د دایي په تور هم ثابت کړ. نو ان شاء الله تعالی موږ امید ساتو چې د زمونږ د آرمی چیف او د چیف اف ډیفنس کوششونو په وجه باندې ډېر زر په پاکستان کې د دنیا اهم ترین سربراهان په موجودګي کې به د ایران د امریکای په منځ کې د امن معاهده کې ان شاء الله. ضیاءالله افریدي صاحب تاسو څنګه وی چې بهترین سفارتي حکمت عملی، نو کومه وګورو د دې بهترین سفارتي حکمت عملی په وجه باندې او په دغه په نتیجه کې کنن مونږ وګورو نو مغرب او خلیجي ممالکو هغه ډیر د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري، او کومه وکتل په ایران کې چې کم زنانه نارینه ماشومان راووتل نو هغه پاکستان زنده‌باد، شکریہ پاکستان، عاصم منیر زنده‌باد، شکریہ عاصم منیر، دا ناری ولګیدي. په اول ځل باندې تاسو نه غړي پاکستان کې یو ډیر خچ کم دینو د فیلډ مارشل او دغه عزت او احترام او د پاکستان دغه بهترین سفارتي کردار. دا بالکل جی دا خو لکه د الله فضل او په اسلامي ملکونو کې خود پاکستان یو پوزیشن وو. الله مونږ له دا یو مقام را کړی دی چې په اسلامي ملکونو کې پاکستان یو دفاعي تور باندې یو مضبوط طاقت دی. او وسره چې دا امن کم کوششونه شروع کو، نو څنګه چې تاسو په ایران کې د ایران ټول قوم نغمه شروع کی، پاکستان د بارے ترانه جوړ کی، لکه ایرانی قوم چې کم
د پاکستان د آرمی چیف زموږ د جنرال صاحب زموږ د ملک کم لکه داغي د نغمونه چې کم تشکر او کم د مینې اظهار کوي او وسره د سعودي نغمه شروع کړي ملي ترانې به جوړي لکه ماشاءالله د پاکستان مقام په دې خطا خلیجي ریاستونو کې وسره په دنیا په یورپ کې هم د پاکستان د آرمی چیف زموږ د سی ډي اف دمره تعریفونه د امن په دای په غواندې چې پاکستان فوج کې دا خلک مشتا چې هغه د جنگ سره د امن معاملات یو طرف ته ایټمی طاقت امریکا او بل طرف ته ایران زموږ اسلامي رول او داغه په منځ کې چې کوم میډییټر رول یې پرېږو د امریکای سپر طاقت کنوینس کول یا ایران په شان دي زموږ ملک چې هغه ډېر تباہی بربادي ته لامړو او بیا غي کنوینس کول نو دا د آرمی چیف یو مهارتو داغه تدبر او داغه دانشمندي و چې هغه رول یو کو سیز فایر مو کو مذاکرات ټیبل نیم را وصل او ان شاء الله تعالی فیصلم قریب ده چې نو کوم د آرمی چیف او د پاکستان دارالخلافه د صدر پاکستان د وزیر اعظم د آرمی چیف په موجودګۍ کې به ان شاء الله تعالی د امن فیصله کیږي ان شاء الله او ضیاء الله افریدي صاحب یو بل طرف ته خیال شته دی چې زموږ په دې ملک بعضې خلک داسې وو چې هغه به د خپل ملک خلاف پروپاګانډې کولې په بار ملکونو کې ناسو سوشل میډیا په ذریعہ باندې دغه باندې چې پاکستان چې کوم دی نو داسې دی پاکستان پاسپورت داسې دغه خو د دې بهترین حکمت عملی او دا بهترین سفارتکارۍ په وجه باندې او د امن دپاره دغه کوششونو باندې زمونږ په بار ملکونو کې چې کم پاکستانیان دي اورسیز پاکستانیز هغه مونږ تاسو وکتل چې ډیر زیات خوشاله او هغه ډیر زیات هغه په سوشل میډیا باندې د هغې د طرف په ویډیوګانې مونږ وکتلې تاسو چې هغې وایي چې یاره زمونږ دلته کې د عزت نه چې کوم دی نو سر اوچت شو دومره چې کوم دی نو په احترام او دومره د دغه ملک اوسیدونکي خلک چې پاکستاني دغه واوري نو د هغه چې کوم عزت او احترام کیږي بالکل لکه تاسو هم د ماضي قریب کې کتلی وي چې د پاکستان خلاف زموږ پاکستانیانو چې کوم په بهر ملکونو کې مهنت مزدوري لا یا کاروبار لتلیو هغه ډېر سخت زموږ د ملک د ادارو خلاف منفي پروپاګاندا کوله او ملک دننه هم داسې حال شروع خو د دې خاص کر د انډیا له شکست هغه نه پس او بیا خصوصا دا چې کوم دا زموږ جرنیل سے کما ډیپلوماسي استعمال کړه هغه خاموش ډیپلوماسي دا مطلب دی چې غینه دیوالی او دیتا کوایټ ډیپلوماسي لکه پس پردا ډیپلوماسي او په ډېر په طریقې سره په اعتماد سازي سره کانفیډنس بلډینګ او په دومره اعتماد بالکل چې هغه ګوره هغه په لکه دام کې د شو چې دا اوس ایران له لاړو هغه جنگو جی بالکل جنگ خو بند شو نو هیڅ پته نه د الله ولا دمره بادری په الله یقین ور کړو چې هغه هم ټیکنو دا هی وجنه په دنیا کې چې د پاکستان پاسپورت لکه غي ته پته ولګي دا چې کم اورسیز دي چې بای دا خو هر ځکه کوم ډیرم سوې هو زمون مغربي دنیا خلق د سی ډي اف د پاکستان زنده‌باد ناری وای په ټول خلیج مولود کې د سی ډي اف جنرال اسم منیر پاکستان زنده‌باد ناری وای نو هغه مجبور شو دا غیر ضمیر ژوندې شو چې حقیقت ولته نو ان شاء الله تعالی را روان مستقبل د پاکستان د الله فضل سره معاشي ترقی بالکل او د پاکستان کردار په خلیج کې خو ماشاءالله ډیر زیات په ټاپ باندې وي بلکې په دنیا کې په پاکستان ډیر عام ملک ګڼل شي او چې کوم معاشي مشکلات یې زبر دا یقین سره وي چې دا خلیجي ممالک په ټول انویسټمنٹ په پاکستان کې کوي پاکستان ثابت کړه جی بالکل ډیر مننه ضیاء الله افریدي صاحب زموږ سره د خبرې کولو مهرباني
همدغه وجه دا څنګه چې ضیاء الله فریدي صاحب وی چې په پوره دنیا کې او بیا په خلیج ممالکو کې چې زموږ کوم پاکستانیان دي هغه د فخر نه سر اوچت شوی دی او دغه زموږ د پاکستان بهترین سفارتي حکمتي عملی او په دې لړ کې چې زموږ کم کردار کم حکمت عملی هغه څنګه چې ضیاء الله فریدي وی چې د فیلډ مارشل اسیم منیر کم کردار ادا کړی دی او په دغه کې هغه چې کوم دی پس پرده خو خیر هغه چې ارسل کړی دی خو بیا دا غې نه پس چې کوم دی نو دغه ملکونو ک ایران دی ک امریکا دی هغه په خپل هغه ومنله او دغه کامیابی ده او کامیابی هم دغه خبره ده چې نن هغه ملکونه هغه طاقتونه چې خلکو دا پروپاګاندا کوي چې پاکستان سالیسی کردار او د دیو دا چې کوم دی نو پاکستان د ځان نه چې کوم دی نو اسی خپل تعریفونه کوي او دا په یو میز باندې امریکا او ایران کې نول دا د دیو د وسکار نه دی خو ټول دنیا وکتله چې په اسلام آباد کې هغه خلک نه یو ځل کې نول شو بلکې هغه چې کوم دی نو دومره کامیاب مذاکرات چې هغه ته پته ولګی دا چې د پاکستان په سالیسۍ کې د فیلډ مارشل حکمت عملی او دا چې کوم دی په دې کې دا مسله حل کېدی شي دایمي تور باندې د ایران او د امریکای مسله حل کېدی شي هم دغه وجه ده چې دغه ملکونو یو ځل بیا نن چې کم تازه ترین خبر راغی نو هغه مطابق چې د پیر په ورځ باندې و د اسلام آباد کې د ایران او د امریکای په منځ کې یو ځل بیا دغه وفود کینی او په دغه امن باندې په سوکالۍ باندې په دغه باندې با یو ځل بیا خبرې اترې کیږي نو په ډیرو پوینټونو باندې په هغه وخت کې صلاح راغلی و کم پوینټونه چې پاتې دي نو الله دې وکړي چې د ګل په ورځ باندې کم مذاکرات کیږي او په هغه کې دا کامیاب شي نو دغه د پاکستان د قیادت د پاکستان د فیلډ مارشل دا چې کم دی نو دغه کامیابی چې دغه یو ځل بیا چې کم دی نو خلکو خو وی چې دیو دا کینول شي خو هغه په خپل د صاحب خوای ظاهر کو چې موږ یو ځل بیا دغه مذاکراتو لپاره کې نو د فیلډ مارشل په دې لړ کې دورې د وزیر اعظم پاکستان دورې دغه دورې او دغه بهترین حکمت عملی دغه فوج باندې نن چې کم دی نو دوه ملکونه یو ځل بیا چې کم دی نو په اسلام آباد کې ناستې ته تیار شو سینیئر صحابي شاه شیرازي صاحب را سره ټلیفون په لیکه دی دا غو سره خبري السلام علیکم وعلیکم السلام شاه صاحب تاسو څنګه یې شیرازي صاحب په خې جوړې برابر ډېر مننه جی د ټایم را کولو او شیرازي صاحب نن موږ خبرې کوو د پاکستان عالمی سطح باندې بهترین صفات ردکاری او د امن د پاره چې کم کوششونه کم حکمت عملی ده سګنۍ څومره کامیابیانه وشولې په پوره دنیا کې خو تعریفونه روان دي ډېر مننه شاه صاحب یو پاکستان د پاره یو ډېر لوی خبر ده کوم په خپل ژوند کې لکه پهل ځل ګورم چې د پاکستان یو په ټول دنیا کې یو ډېر زیات عزت او یعنی غټواله اکسپټ کیږي لګیا دی بلکې پاکستان ټول دنیا کې خلکو پیژندو چې لکه دویمه خبر نشته پرون د مرګره تاسو زموږ مرګره زموږ د امریکای نه صافي مرګره راغلو هغه چې مخکې موږ ته تعارف کولو چې تاسو تاسو د کم ځای نه موږ ورته دا مخ هغه طرف ته کوو چې پاکستان او کله نه چې د پاکستان دا رول خاص طور سره د 9 مې نه پس او بیا اوس کوم رول پاکستان په میډل ایست کې لګیا دی کوي غیر پس کنه موږ اصل چې په چوک کې ولاړ یو आवाज وکړو چې موږ پاکستانیان یو ولکه تاسو د دینه اندازه والی چې موږ چرته یو بل یو خبر به ضرور کوو ما تاسو ته ټول عمر یو ډېر خپل لکه نریټیو خلکو بیان کړی دی چې لکه غالبا د ویسټرن ډیموکراسي چې کومه ده نو هغه ډېر زبردست کامیاب شي دی او هغه ویسټرن ډیموکراسي چې کله برټش راج او امریکنز او د انټرنیشنل دنیا خلکو به موږ امپوز کا او زموږ په ملک کې یو خاص اشرافیه کړه په کورسو کې نو لا نو زموږ تاسو ته دغه نریټیو چې غالبا دا فوج ډیر خراب دی فوج ډیر ظالم دی فوج چې کوم دی هغه یعنی قدغن لګي فوج چې کوم دی هغه دنیا کنټرول کوي حالانکه موږ وکتل چې دا زموږ کوم غټ سیاستدانان هغه په ټول معاملې کې موږ نه کتل سوای د شهباز شریف صاحب نو ټول ناس یاري چې زموږ دا ټول لاس په میډل ایست او په ټول خبرو زموږ د خیر دا خو یو لایټر موډ ما خبرو کا وګوري کله چې زموږ فیلډ مارشل په
ایران کې کوشو نو تاسو د دې نه اندازه ولګوي چې غالبا کم پوسټرینګ هغه کو کم طریقې سره چې هغه لاړو او کم طریقې سره هغه د جهاز نه کوزیزو دا دا ډراماټایز کوم نه لګیم او بیا هغه باډي لینګویج وګوري او بیا چې کله هغه ابا سره کی سره ملاو شو او هغه ګرم جوشي نو تاسو غنئ چې په وار زون کې د ټولو نه یو طاقتور ملک د اسلامي ملکونو د یو نیوکلیر پاور آرمي چیف هغه لکه ریسک اخلي او میدان جنگ ته ځي او د جنگ بندولو کوشش کوي نو تاسو خیال کې دا لکه په هیستوري نه لیکل کیږي دا د هیستوري په کتابونو کې نه لیکل کیږي دا یو ډېر لوی خبره ده ډېر لوی خبره ده بالکل دا خبره ده چې دا وګورئ تاسو دا ټیم د پاکستان یو رول په دنیا کې چې کله هندستان امریکا په خپل او ورسره ایون چې کوم دا ویسټرن پاورز موږ همیشه از ا ټیرریست سټیټ په تور باندې لکه دی پروموټ کړیو پروجیکټ کړیو او زموږ یو نیگیټیو پورټریټ کړی دی جی جی نن تاسو ګورئ چې عمره خلک دي چې د پاکستان نوملي د پاکستان د ریاست نوملي د پرایم منسٹر نوملي د فیلډ مارشل نوملي زه دا غواړم چې ډیپلوماسي خپل ځبانه خدا په دې وخت کې حاضر وخت کې د دنیا یو ډېر لوی انساني علمیه به جوړې ده کو فرض کا اټمی حمله شوی و فرض کوي چې نور دا جنگ زیات شوی او خور شوی د اسرائیل دا کم پلان او دا کامیاب شوی جی جی نو غالبا زه دا غواړم چې د امن د لپاره د انسانيت لپاره چې کوم رول پاکستان ادا کو غالبا ټول دنیا ته په شمول امریکا او ایران د پاکستان شکرګزار کېدل پکار دي بل او شکریا ادا کوم جی 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 ما وی تاسو وی چې شکرګزار کېدل پکار دي ایران او امریکا ته هم اغي په مختلف فورمونو باندې وخت په وخت باندې شکریا ادا کوم دا شکریا لکه کوم غنو کنه ولې فیلډ مارشل ولې لاړو خلک کوئی چې دا د امریکا میسج یوړو د امریکا پیغام یوړو یو نیگیټیو کلټ شته دنیا کې کنه چې کوم بالکل سپویلرز دی او کوم دا ټول ټاکس خرابول غواړي یا د زموږ د کریډټ ختمول غواړي خو غالبا یو خبره ډیره کلیر ده چې دا میسج په ایمیل هم کې دی شو دا په واتس اپ هم کې دی شو غالبا دا کم ډرافټ دا په ډیره دنیا کې خلکو سره موجود دي چې کوم خبرې کیږي لګیا دي په کوم باندې موږ فیصله کول غواړو خو غالبا د فیلډ مارشل د تلو مقصد وو یو خو فزیکلی دا موجودګي بیا هغه چې یعنی د ایران فورن منسٹر تا کله سلوټ والو په فوجي یونیفارم کې او ګرم جوشي سره ملاو شو دا څه میسج ورکړي دنیا لا دا دنیا لا دا میسج ورکړي چې پاکستان ایران سره کلک ولار دی او دا د سولیډریټي او د سوورینټي د حفاظت لپاره دی دا یو کلیر میسج دی مونږه میسنجرز نه یو مونږه ډیر لوی پلیئرز یو په دې سیستم بالکل یو خبره دا چې کوم د ایران د لیډرشپ او د هغه خلکو چې چا اوسه پورې نه دي کتلې موږ د آی آر جی سی خبره کوو موږ د ختم الانبیاء فورس خبره کوو موږ د ایران د سپیکر کالیباف خبره کوو موږ چې کوم دی دغه د صدر خبره کوو د پولیټیکل لیډرشپ او د اسلامیک ریولیوشنری ګارد کی لیډرشپ سره ملاوېدو مقصد دا مو چې پاکستان یو میسج کنوي کو چې موږ تاسو سره ولاړ یو موږ ایران سره ولاړ یو موږ د ایران د سولیډریټي سوورینټي لپاره مطلب همیشه به د خپل مسلمان ملک سره دا میسج ډیر کلیر او دا غي نه په تاسو کتل چې سيزونه څومره زړه تیزه سره ډیفیوز شو اوس ګورو بل طرف ته موږ امریکا ته دا کلیر کا ولې چې امریکا دا ټیم غواړي فیس سیوینګ ځکه غواړي چې تاسو ګوري د ویتنام په جنگ کې هم چې کله هنري کسنجر ته نوبل پیس پرایز ملاو شو بیا دا جنگ دوباره شروع شو پاکستان هغه ملک چې هغه بیک چینل ډیپلوماسي وکا د خفیه یو میشن باندې کسنجر اولېګل شو په جنگ دوران کې بیجینګ ته خبرو شو امریکا د ویتنام جنگ نه وته نن امریکا بیا د پاکستان ته سچ ټول دنیا ته بخپو پریوتو چې خوده ته ګوري موږ د جنگ نه وباسي نو ګوري دا غي مقصد داو چې پریزیډنټ ټرمپ دا ټیم کې ګوري په روستونه 24 غنټو کې شپږ اوه داسې ټویټس کړي دي چې دا غي سرخ په نشتا هغه ځان اوسم ځان طاقتور ګڼل غواړي هغه اوسم چې امریکا ډېر سوپر پاور دی ولې چې مخکې نومبر کې روان دی الیکشن هغه خو به ظاهره خبر ده دنیا ته دا وایي چې امریکا جنگ وکړلو صحیح امریکا ډېر طاقتور ده امریکا ډېر سوپر پاور دی د پاکستان رول ډېر کلیر دی چې دا ټیم کې مونږه یو وین وین سچويشن کې دواړه ملکونه د حد تراولو چې دا جنگ ختم کړي امریکا مو ګټلو او ایران مو ګټلو او بیللو چې اسرائیل وبیللو دا غي ریزن دا دی چې نن اسرائیل څومره ذلیل شو په خپل فورن پالیسي کې خپل ایکسپنشنر ډیزاین چې دا څنګه وکاو شو او بل ګوري एउटा خبر ده د پاکستان نه همیشه دا غیره وا چې د پاکستان میزایل موږ ته خلکو اعتراض کولو چې ستا میزایل 2000 کیلومتر ولې دی او 3000 ولې دی او
چا د پاره جوړې لګیا بلکې تاسو کتل چې موږ عبدالقدیر خان د دې لپاره هغه سزا ورکړه نن اسرائیل زموږ په رینج کې دی ال سعودي ایربیس باندې د پاکستان ایر فورس د پاکستان عطف شاهین میزایل هغه د اسرائیل د تل ابیب نه 600 کیلومتر فاصله کې دي دا خبره دی هغه مو یاد ساتي نه دا ټایم کې موږ دا غنو چې د جنگ کې صرف موږ امریکا او ایران خپلو کې جوړه نه کړه بلکې دا ټایم کې موږ د میډل ایست پاور کوریډور کې یو ډېر لوی پلیئر شو لکه زموږ غوډر غټ انټلیکچوال خلک دي دا خبرې هم کوي چې پاکستان به د میډل ایست سکیورټي پالیسی به د پاکستان په لاس کې د ایران په لاس کې وي د ترکی په لاس کې وي د سعودي عرب او د قطر په لاس کې وي زه ګرم ډېر لوی د اسلامي بلاک د پاره هم ډېر لوی یعنی د ګټه خبره ده او دې سره وګورئ شیرازي صاحب یو بل طرف ته کوم وګورو دا یو ځل بیا چې کوم د پاکستان خلاف چې خلکو کومي پروپاګاندا کوي چې پاکستان دغه مذاکرات نشي کولای پاکستان د سالیسي نشي او د پاکستان په وینا باندې امریکا چرته اسلام آباد ته راځي او ایران کوم ځای کې راځي خو خلکو وکتل چې خو اوس خدای د دې پروګرام شروع کېدونه مخکې خبر راغی چې د پیر په ورځ باندې په اسلام آباد کې بیا د مذاکرات شروع کی غالبا د مذاکرات حکومت کې هم ډېر سيزونه ډیسایډ شوی او یو خبره پکې و چې تاسو کتګوري چې پریزیدنت ټرمپ لګیا دی هغه د عمر په هغه حصہ کې دی چې یو خو غالبا دغه دماغي حالت باره کې د خلکو ډېر شک دی یو دغه خبره ده چې داغه یو شوق دام دی چې په دنیا کې هر یو نیک کار هغه کړی دی غټ کار هغه کړی دی یعنی سیلف پریزینګ غالبا دا مسائل 80% روستو ټاکس کې هم حل شوی وو څنګه چې موږ بار ورو چې پریزیدنت ټرمپ خپل راضي او د سخت په دې خپل کوي او غالبا د شوق ته چې دا پیس ډیل د پلاس باندې وشي دا غي وجوه دا دي چې غالبا هغه دومره لوی کریډټ اغشتل غواړي چې د دریم عالمي جنگ هغه بچ کړو او دیم لکه د هندي کسنجر غونته یعنی نوبل پیس انعام اغشتو د پاره لکه خپل ځان غني چې ډېر زیات فټم بشک خیر دی هغه چې کم هم لکه خپل مفادات کې نوبل پیس انعام خو کوم ته په دې ټیم کې پاکستان ته او پاکستان وزیر اعظم پاکستان فیلډ مارشل ته پکار دي ځکه چې دا خو کردار ټول دیو ادا کوي کنه نو غالبا دا تاسو ګوري چې کې دې شي دا حقیقت دیم او کې دې څه چې بلکې کې دې شي دا اناونس هم شي دا دنیا اناونس کوي یعنی موږ پریزیدنت ټرمپ چې کوم د پاکستان او د انډیا جنگ بند کو هغه ډېر لوی واقعي چې یو خجسترو او په پوزټیو سنس کې یو خبره کوم غواړو نو بده خبره نه اولې چې یو ډېر لوی جنگ او کو د پاکستان او د انډیا دا جنگ خور شوی نو دا به لکه د یو ډېر لوی غټ ریجن د پاره ځکه نقصان وو چې دغه به چاینا منوال وو انډیا ډېر لوی آبادی والا ملک ته یعنی د دنیا تقریبا 60 کو نه 40 to 45% آبادی په دې ریجن کې ده نو کو دغه جنگ نو ډېر لوی تباہي وکړه نو موږ دا خبره لکه بار بار چې کوم کوو داغه مقصد هم دغه دی چې هغه ټیم هم ډېر لوی رول چې کوم دی هغه ادا شوی د امریکای طرف نه موږ داغه شکرګزاري هم ادا کړې و نو اوس لکه څول دا پکار دی چې فرض کومه دا وخت کې دا سیستم چلولو د پاره هم او د دنیا کې د نظام بدلولو د پاره هم خبره کو نو هغه کې دا چې د پاکستان رول به همیشه ایز ا پیس سټیبلایزر دی دا د لیډرشپ لو رول به کوم دی هغه د پیس پروموټر هغه د جنگ جوړولو والا نه چې کوم زموږ ټیرریست فیس او زموږ کوم دهشتګردانه یو لحاظ سره پورټریل شو او د کې دا ګوري زموږ کوم ټول نړۍ دښمنو د انډیا په شکل کې هغه چې څومره لوی شکست شو غالبا هغه په وختینی سل کال کې هم د پاکستان مقابله نشي کولای جی بالکل شیرازی صاحب کومګه وګورو د پاکستان چې کم رول ادا کو پاکستان فیلډ مارشل اسیم منیر کومګه په بهارت کې چې کم اغي دغه چې تاسو کم ذکر وکړو او بیا چې کم دینو په افغانستان کې دغه فتنه الخوارج خلاف چې کم کاروایی کم اپریشن غضب للحق روان دي دغه کې تمګر نو نګنې دا پاکستان چې کم دینو نه صرف د دفاعي ډال په تور باندې بلکې پاکستان چې کم دینو یو مضبوط پاکستان او امن پسند ملک په تور باندې رامخ کې نشو ګورې د خلک د دنیا نه دا پکار دي چې کم از کم د پاکستان د خبره زکو کی چې همیشه پاکستان چې کوم د دنیا د سټیبلایزیشن خبره کړې ده جی بالکل د دې نمک کې تاسو ګورئ په افغانستان کې چې کوم جنگ او هغه د روس خلاف او هغه د القاعده خلاف
او هغه د تروریزم خلاف هغه جی پاکستان کړی دی. هغه امریکای او د هغې اتحادیانو نه دی کړی. موږ رستنی 500 کالو نه په دې جنگ کې یو. جی 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 د هغې مقصد اوس دا نه شو چې تاسو پاکستان پرېږدئ. او غالبا یو میسج ما بل ورځ یو ټویټ هم وکړو چې کوم څه امریکای او د امریکای عوام او د امریکای کم لیډرشپ ته هغه دا پکار دي چې پاکستان سره هغه دوکونه کې چې کوم هغې په د 1967 د پس 1971 کې موږ سره وکړه جی او پاکستان یې 2 لخت کو. اوس کو پاکستان سره دی ودرېږي نو غالبا د دنیا امن برواني. او تاسو کتل کې ایران دومره ټف ټایم ورکول شي امریکای او د هغې ټول غټ سپر پاور د اسرائیل په شکل کې نو کو فرض که تاسو د پاکستان خلاف د سازشونه جاری ساتي او پاکستان ډیسټابلایز کولو کوشش کوي چې څنګه روستو شوی وو جی جی نو غالبا دا غیر رزلټ بسي دا غیر رزلټ ډېر خطرناک دی. دا یو میسج هم دی خو زه دا ګڼم د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره او د پاکستان د فیوچر لپاره یو ډېر لوی یعنی رڼا ده. زه دا ګڼم چې میډل ایسټرن نه انټرنیشنل کوم دا ټیم سینریو ده د پاکستان حیثیت یو ډېر لوی یعنی طاقت په تور باندې په دنیا اوس ایکسپټ کوي. کدا موږ ګورو چې د پاکستان، ترکی، قطر، سعودي عرب او ایران د دې اسلامي بلاک لایک نیټو جوړ شي په دې باندې خبره کیږي لګیا ده. نو غالبا بیا د میډل ایست، ساوث ایست ایشیا او ګلوبل ساوث چاینا، رشیا مو سره دي. نو غالبا موږ ته بیا د امریکای ضرورت شته نه د یورپ ضرورت شته. موږ ټوټلی لینک شو دا ټول یعنی بر اعظمي کوم نتورک ته دا جوړ شي. جی جی بالکل. ډیر مننه ظاهر شاه شیرازي صاحب زموږ سره د خبرې کولو، زموږ د اوریدونکو او کتونکو سره د خبرې کولو او همدغه شیرازي صاحب هم سینیر صحافي تجزیه کار چې هغه کوم تجزیه وکړه دا بالکل یو حقیقت دی چې پاکستان نن کم کردار ادا کوي. هغه نه صرف پاکستان د یو دفاعي ډال په تور باندې بلکې پاکستان چې کوم دی نو هغه یو مضبوط امن پسند ملک په حیثیت باندې هغه مخې ته راوړو. او همدغه وجه ده چې نن په پوره دنیا کې د پاکستان دغه تعریفونه کیږي چې پاکستان یو امن پسند ملک دی. د پاکستان خلاف د پاکستان دشمنانو که هغه په ملک زموږ دننه یا که د ملک نه بارو هغه نادان زموږ خپل بعضې خلک چې هغه د ملک نه بار ناست وو هغې د سوشل میډیا په ذریعه باندې د دې ملک خلاف پروپیګنډې کولې. تر دغه وخته پورې هغو د هغه دشمنانو هغه ژبه ویله کومه چې به هغې ویله چې پاکستان دا نشي کولی، پاکستان هغه نشي کولی. هغه پاکستان دی چې هغه د فیلډ مارشل عاصم منیر کامیاب دوره ایران او هغه سفارتي کوششونه او د وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف د مصر، ترکیه او سعودي عرب دورې، قطر، دغه چې کوم دی نو موږ او تاسو وکتل چې د هغې دغه بهترین حکمت عملي او د دغې په وجه باندې نن د امریکې صدر په خپله وایي چې زه به دې مذاکراتو له په خپله راځم. او دغه مذاکرات چې یو ځل موږ څنګه وي چې د هغې خلاف پروپیګنډې کېدې خو هغه یو ځل نه اوس یو ځل بیا چې کوم دی نو په پاکستان کې دغه مذاکرات شروع کېږي او د پاکستان قیادت، عسکري قیادت د دغې په کوششونو سره د دغې بهترین حکمت عملۍ په وجه سره د دغه عالمي سفارتکارۍ په وجه باندې چې دغه امن راشي په مشرقي وسطا کې سوکالي راشي نو دغه د پاکستان کامیابي ده او دغه په پوره دنیا کې پاکستان نوم چې کوم دی نو داسې ځلیږي لکه په اسمان کې د ستورو په شان. نو دغه مونږ او تاسو وکتل چې دغه کریډټ دغه چې څنګه مونږ او تاسو وکتل چې دا کم حکمت عملی جوړه شوله، کم سوچ چې کم دی نو مخې ته راغی چې دا خو په دنیا کې ډېر زیات ملکونه دي، ډېر طاقتور ملکونه دي، خو هغې له چې کوم دی نو الله تعالی دغه خو ورنکو لکه څنګه چې په بهارت کې کانګرس او د بهارت هغه تجزیه کارو چې هغو په مودي سرکار باندې دغه تنقیدونه وکړل چې کم کار تاسو نشو کولی، تاسو له چې کم کار پکارو او هغه تاسو ونه کړلی شو هغه پاکستان وکړو. نو کم از کم که ستاسو نه دا کار ونه شو، دا د امن دپاره خبرې ونه شولې، د ایران او د امریکې په منځ کې دغه
د جنگ د ودرولو دپاره کوششونه ستاسو د مودي سرکار د طرف نه ونه شو، نو په کار خو دا ده چې اوس په دې لړ کې د پاکستان تعریف خو چې کوم دی وکړي، دا نه چې د پاکستان خلاف دغه پروپیګنډې او څومره پروپیګنډې چې د بهارت میډیا وکړلې، څومره پروپیګنډې چې د بهارت مودي سرکار او د هغې همنوا وکړلې، نو هغه ټول چې کوم دی نو په خپله په هغې باندې بیک فایر شولې چې هغه پروپیګنډو هیڅ حقیقت سره تعلق رانغی، ځکه چې د هغو پروپیګنډې دا وي چې دلته کې به مذاکرات نه کیږي، دا پاکستان چې کوم دی نو د خپل ځان نه چې کوم دی نو داسې خبرې کوي، د خپل ځان نه په خپل تعریفونه کوي چې مونږ کامیاب شو، مونږ مذاکراتو ته دواړه ملکونه آماده کړل، اسلام آباد ته به مذاکراتو ته راځي، خو داسې هیڅ قسمه خبره نشته دی. خو هغه بیا پوره دنیا وکتل چې مذاکرات او بیا مذاکرات هم داسې نه چې هغه صرف ځان خلاصول، هغه مذاکرات مونږ او تاسو وکتل چې د ایران مضبوط ټیم، مضبوط وفد چې هغه د ایران د پارلیمنت سپیکر باقر قالیباف، ورسره د ایران وزیر خارجه عباس عراقچي او داسې د وفد نور مضبوط غړي هغه د مذاکراتو له پخپله رالل. او بیا که موږ د امریکې وفد وګورو نو هغه هم د امریکې وفد مضبوط وفد چې په هغې کې د امریکې نایب صدر جی ډی وینس، ورسره چې کوم دی نو د امریکې د صدر د هغه زوم د ډونلډ ټرمپ، او داسې چې کوم دی د هغو د جنگ ذمه دار چې کوم کسان دي، هغو د دفاع وزارتونه د دفاع چې کوم ذمه دار دي، هغو ته هغې د جنگ دغه وی د ذمه دار هغه خلک هغه په خپله چې کوم دی نو دغه مضبوط ټیمونه رالل، په اسلام آباد کې کېناستل، او د اسلام آباد دغه د پاکستان قیادت، دغه د پاکستان عسکري قیادت هغې چې کوم دی نو دغه ته دغه د ثالثۍ کردار چې ادا کو، نو دغه چې کله مذاکرات ختم شو او د امریکې نایب صدر جی ډی وینس هغه چې پریس کانفرنس وکړو، نو هغه په خپل پریس کانفرنس کې داسې هیڅ خبره ونه کړله چې یا موږ نا امیده یو یا چې کوم دی نو مذاکرات ناکام شو. صرف چې کوم دی نو هغې دغه خبره وکړله چې ایران چې کوم دی نو د هغه سره موږ په یو معاهدې ته رسېدلو کې کامیاب نشو، او هغې په تلو کې دغه خبره وکړه چې موږ امید ساتو، موږ پوره امیده یو، پوره زمون خواهش دا دی چې ایران به چې کوم دی نو په دې پوینټس باندې په دې باندې غور وکړي، او مونږه هم په دغه باندې په خپل ملک کې مونږه هغه غور و فکر کوو او مونږه امن طرف ته نږدې یو. او هغه مونږه تاسو وکتل چې دغه خلکو هغه پروپیګنډې یو ځل بیا ختمې شولې، او نن خو هغه خلکو ته یو ډېر غټ تکلیف دغه ورسېدو چې د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ په خپله وایي چې دې مذاکراتو له به زه په خپله ځم، او دغه مذاکرات د ګل په ورځ باندې یعنې سبا نه بله ورځ په اسلام آباد کې بیا کېدو والې دي. او دغه مذاکراتونه موږ چې عالمي تجزیه کار، د دفاعي تجزیه کار څومره چې موږ اورو، نو د هغې وینا دا ده چې انشاءالله دا ځل به د پاکستان په دې ثالثۍ کې د پاکستان په دې دا کردار، دا کوششونه د امن دپاره دا به باراور ثابتېږي، دا به د خوشحالۍ زیری ورکوي، او دا به ضرور کامیابیږي. نو دغه زمونږه که د وزیر اعظم پاکستان یا که د نایب وزیر اعظم وزیر خارجه اسحاق ډار او ورسره د فیلډ مارشل عاصم منیر کم کوششونه دي، دغه کوششونه به رنګ راوړي، او دغه چې څرنګې نن زمونږه په پوره دنیا کې سر د فخر نه اوچت دی، شمله م اوچته ده، هم دغه شان به د دې مذاکراتو د کامیابۍ نه پس لکه نن چې کوم دی نو مونږه زموږ سره په دې پروګرام کې قدرمن میلمنو چې څنګه وویل چې نن په پوره دنیا کې هغه کوم ایران دی، که هغه ګلف دی، سعودي عرب دی، که نور ځایونه هلته کې که یو طرف ته د پاکستان صفتونه کېږي، د پاکستان فیلډ مارشل ته خراج عقیدت پیش کېږي، خراج تحسین پیش کېږي، او وزیر اعظم ته خراج تحسین پیش کېږي، نو بل طرف ته زمونږ د فوج، زمونږ د ملک په باره کې د هغه ملکونو
باقاعده نغمې چې کوم دینو جوړ کړلې او هغه نغمې زموږ د پاکستان په حق کې د هغې په میډیا باندې شپه ورځ چې کوم دینو روانې دي. موږ امید ساتو چې ان شاء الله د پاکستان د سیاسي قیادت د عسکري قیادت دا کوششونه به رنګ راوړي او دا په مشرقي وسطا کې پایدار امن د دې زیری به د اسلام آباد نه خوريږي. زموږ د پروګرام با خبره پښتونخوا وخت سر ترسي خپل قربا شهاب الدین لورکی اجازه شرطم چې خاطر آباد او سید الله پامان.